زیدو ربا بایزید نظر ازایم ربا دا بایزید نتر ازاش وی چی مور میں لپ واپس کرے اللہ پا ما دا ولایت دروازی کولا اکڑلی خوا وی ما تسپتوا چی بی بی رضا کا چی رب رضاش ما تسپتوا چی کور کے بابا رضا کا چی رب رضاشی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد رضا دا رب پا رضا دا پلار کے دا پلار خوشالو رب خوشالی پلار خپو رب خپی ما تسپتوا چی رب رضا کا چی مور رضا کا چی رب رضاش ما تا پتا نوا بچو ستا حفظ منم ستا علم منم خو پلار بپلاری خوا بچیا غٹ سڑیشا خود پلارنا غٹ سڑیشا خود مورنا غٹ سڑیشا خود استازنا خوا بچیا استازو پی جنے بچو خپل استازو پی جنے استازو پی جنے پیر کا خستے خو مورید لبستے خوا بچو دا پلارا بنا غٹے گئی دا مورا بنا غٹے گئی او دا استاز نو نغٹے گئے خبچی استاز دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی سی ڈڑا وخلی وا چا خبر شروع کرلا دا استاز نوم پکی راگے دی ورطوئی صبر ہوکا اسی رانیخ ویزا اس خبر جاری ساتا اگو ورطوئی حضرت ولی وی تا چی خبر کولا زما دا استاز نوم راگے او ما ڈڑا والی وا ما وی دا بیدبی دا چی ما ڈڑا وخلی و زد استاز نوم وورم خواہ بچو استازو پی جنے بچو زمونگ دا دیوبن یو عالم لکلی دی وی سبق للاڑم سبق میں وی یو مدرسی تا سبق للاڑم پر طول استازانو اگر زیدما خو یو استاز نمی اجازت انگوخت نور طول للاڑم خو یو للا نڑم چی سبق میں وی نو پا سبق کی پا یوزے کی ون خطلم چی ون خطلم بیا مخیطا نپوی دلم ویم نپویگم وی خط قلم می رواغستو دا استاز پا نم می خط اولیک اگی استاز تا می خط اولیکو چی کم استاز ملاقات لنوم تلے ما ورطا خط کی اولیکل چی استاز جی زپٹولو استازانو گرزیدلے ما خو وقت کمو دا وقت دا کمی پا بنیاد رانا تا پاتی شویوی نو کستا لکی سگیلی ما معاف کا بچو دا استاز گیلا دا علم نیسی دا بچی حافظہ نیسی دا بچی را نیسی گورے دا استاز گیلا و دا مور او پلار گیلا سڑے را ٹنگ گئی چی خط اولی کو دلتا خط استاز تراغے استاز چی خط رواغست خط پڑھو کو نو دا خط جوابی اولی کو شاگرتے اولی کل وی خدا چی خط تیرا اولی گو زماڑ کے دیر لو یا گیلوا ماوی تا پٹولو استازانو گرزیدلے وی او مال نوی راغلے ما تزان دیر ناقابل اخکارا شویو میں زچرتا دیر ناقابل استازی ما نوڑا میں دیر خپا شویو بچیا خدا شاگرد چی خط تیرا اولی گو خیر دے چی وقت کا موزا اللہ دی کامیاب کا اگے عالم لکلی وی چی دا استاز خط مالا راگے ہما دیسی وقتو دا استاز دا خط پڑاولو او پا اغزی زپوشم پا کمزی چین خطی و ما غزی را تکولوش دا زد استاز خبگان نیولیم بچو استاز نبا نغٹے گئے دا پلارا با نغٹے گئے دا مورا با نغٹے گئے تا حفظ دا قرآن وکو بچیا خو سرد حفظنا چی تا حافظی او مور دی جٹا دا سرد دین چی تا حافظی او پلار دی جٹ تی خود سرد حفظنا چی دا مور مخت دا رحمت پا نظر اگوری اے دا قرآن حافظا اللہ دا یو حج قبول شوی اجر تالا درکی خبچیا سرد دینا چی تا عالمی خو چی دا پلار مخت دا رحمت پا نظر اگوری اللہ دا یو حج قبول شوی اجر درکی بچیا پلار او مور دا جنت و دروازی دی خواہ سوک چی سبا کی رنا پی وخی جی او مور او پلار تی خپئی دو دروازی دا جہنم ورتکولو پرتی دی خواہ او چی سبا پی وخطو بابا و بیبی تی رزو
دو دروازې د جنت ورته کولو پرتی دي. زه هم بچیا چې کور ته لاړ شي د پلار مخ ته نیغ نیغ د رحمت په نظر وګوره. ما ته وایي دا پلار د جنت دروازه ده. زه هم یوازې دروازه نه ده، نبی علیہ السلام فرمایي اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت مینځنۍ دروازه چې دغه پلار دی، ښه د مینځ دروازه بچیا دا د جنت د منځ دروازه دی بابا دی ښه. او قال النبی صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد، رضا د رب پر رضا د پلار کې ده او رضا خفګان د رب په خفګان د پلار کې. بچیا مال به علم لرازي خو کومور خپه و بیا تا ته علم نه کومه ښه. مال چې علم لرازي د مور رضا به راوړي ښه، مال به د بابا رضا راوړي، ما ته به د مور رضا ښی اله به علم کوم. ګورې صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی جهاد لروان ما څومره لوی عمل لروان دی، ته علم لرازي هغه جهاد لروان. نبی علیہ السلام ورته وی کور کې دی مور شتا؟ وی او وی چې راوتی د مور دی صحالو؟ وی مور می جړل، مور می اجازت نه راک، مور می جړل. نبی علیہ السلام ورته وی واپس ورشه، مور به اوخنده او بیا به زما مخې له راشي، چې مور جاړي زما مخې له به نه راځي. بچو الله ښکلي عالمان کا، خو د مور او پلار او د والدینو خیال به ساتئ. دا ثمره به نه هېروئ، دا سرمایه به نه هېروئ. ایدي ماشاءالله نن مشکات شریف لاس کې دی، کال به بخاری شریف په لاس کې وي. الله در باندې ډېر لوی فضل وکړو. علماو ان العلماء ورثة الانبیاء، حدیث مبارک کې راځي د عالم صحیح او د شهید وینه به الله تلی ښه، د عالم د قلم صحیح به الله تلی او د شهید به وینه تلل شي. او روایاتو کې راځي د عالم صحیح به د شهید د وینې نه درنه خیږي ښه، د عالم د عالم د قلم صحیح به د شهید د وینې نه وزنداره خیږي. علما دي، علما وپېژنئ. د دواړو جهانو سردار فرمایي ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، مثال د علماو په مخ د ځمکه داسې دی لکه ستوري په اسمان کې. دا د ځمکې ستوري دي، دا د ځمکې ستوري دي. او خوشحاله شئ څوک چې د دې مدرسې سره تعاون کوي، څوک د دې معاونین دي، هغه خوشحاله شئ. تاسو یو باغ لګولی و، نن هغې باغ میوې کړي دي ښه، دا د باغ میوې دي، دا د باغ میوې په نظر راللې. او دا استادان دی مالیاران وو، دی به دې باغ له اوبه ورکولې، نن هغه د باغ میوې په نظر راللې. کال له به انشاءالله دا نن چې لاس کې مشکات دی، کال له به د دې لاس کې بخاري شریف وي انشاءالله. دې ته چې د بخاري شریف اخیری حدیث بیانېږي تاسو به یې وینئ ښه. تا ته زه وایم زه دې بچې سم ځای ته رسومه، دی علماو ته به کال له یو سند حدیث میلاویږي. فلان زما استاذ فلان تا به غوږ یخي، دا به دې ته کال له وایوسه. په اخر کې به ورته وایي ای علماو ستاسو استاذ ابو هریره رضی الله تعالی عنه، بیا به ورته وایو د ابو هریره استاذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ته به زه وامه چې سند د ما نه شروع شو او په امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختم شو. ستا استاذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې کور ته سند حدیث دروړي، اجازت نامه دروړي، پلار روا بیلی، مور روا بیلی، ستا د ډاکټرۍ ډیګرۍ منمه، د انجینرۍ منمه، خو چې زه دله کال د ډیګري ورکم او درې وړي او به ګوري پاغې کې به اخیری نوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زه به ستا بچي له اخر کې دا ډیګري ورکومه،
لاس کې به بخاری ورکوما او دا ډیګری به ورله اخر کې لاس کې ورکما چې ستا استاز نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دا ډیګری صرف دی علماء سره میلاویږي، دا ډیګری بل چا سره نشته دی. اے د قرآن حافظانو تاسو توام نه به خفه کیږئ ښه، چا ته به نه زیریږئ ښه، بادشاهانو ته به نه زیریږئ. ناظر اخوانو تاسو تکړه شئ، حفظ شروع کئ، حافظانو تاسو علم شروع کئ ښه، خو چا ته به زیریږئ نه. خبر یې بچو دا نن چې څنګه ښکلي ښکارئ داسې یو شانم بل را روان دی، خو هغه به په میدان محشر کې ښه خلق به جنت ته داخلیږي. چې د قرآن حافظ راشي دی به جنت ته څنګه داخلیږي؟ تاسو ته پته ده د قرآن حافظ به جنت ته څنګه ځي؟ دی به الله ودري، د قرآن حافظ ته به وایي صبر وکړه. حافظ قرآن چې داخلیږي په یو لاس کې به ورله الله ورکړي الملک، بادشاهي. الله به یې ولسکي بادشاه به د جنت د تلو نه مخکې ښه بچو یو لاس کې به ورکړي الملک، بل لاس کې به ورکړي الخل. یو لاس کې بادشاهي، بل لاس کې همیشګيري. وی به د قرآن حافظه همیشه د پاره مې بادشاه کړلی، اوس جنت ته نه دوزه. قال النبي صلی الله علیه وسلم حملت القرآن عرفاء اهل الجنت یوم القیامه. حاملین د قرآن با سرداران د جنتی په ورځ د قیامت. بچو التب کیمستری نه بیا، التب بیولوژی نه، التب فزکس نه، دا ټول منما خودلته منما او په جنت کې یو کلام منما او کلام د الله منما ان شاء الله. او بچو تاسو نه خبر، تاسو چې د علما وینئ استقبال ته خلق ولاړي څومره خوشحالېږي که نه، چې عالم راځي او خلق ولاړي یو تحفه ورکوي بل تحفه ورکوي، تاسو سم خوشحالېږئ. حافظ قرآن چې جنت ته داخلیږي دی په اوله دروازه وردنده کیږي، دته به د استقبال د پاره 80,000 ملائک ولاړي، 80,000 ملائک. او لاسو کې به تحفې نیولې وي ښه، لاسو کې به تحفې وي او د حافظ قرآن استقبال ته به ولاړي. بچو ستاسو استقبال به الله په 80,000 ملائکو باندې کوي ښه، لاسو کې به تحفې وي او الله به ستاسو استقبال ته ودرولي. او چې جنت ته ننوځئ الله به وایي اقرأ ورتقي، یو آیات وایه او د جنت په یوه درجه خیجه ښه. بچیا تا نه به خلق تپوس کی چې د جنت څو درجې دي؟ تاسو ته پته شته حافظانو د جنت څو درجې دي؟ چې د قرآن څو آیاتونه دي نو اقا د جنت درجې دي ښه. او هغه آیاتونه تا په سینه کې محفوظ کړل، د جنت ټولې درجې په سینو کې محفوظ کړلې. او انشاءالله اخرت پستاسوي او ډله بم کمی، اخرت کې به د نبی علیہ السلام په جماعت کې ادریږئ ښه. چاته څوک مبارک، چاته چا مبارک او چاته چا مبارک او تاسو ته امام الانبیاء مبارک ښه ان شاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.